وی پړومبۍ نشست کې به ټول انبیاء کرام تشریف فرماوي ورپسې به د انبیاء کرامو ملګري صحابه کرام تشریف فرماوي ورپسې به علماء کرام صلحا شهدا اتقیا ازکیا څومره لوی خلک دي تر لرې لرې پرې به کرسۍ لګېدلې وي هر د جمعې ورځ دا ځان ته یو ډېر لوی شان لري تاریخ وګوره په کومه ورځ چې الله رب کریم آدم علیه السلام پیدا کړو د جمعې ورځ دا روح پکې واچولو د جمعې ورځ دا فرشتو ته الله رب کریم حکم د سجدي وکړو فرشتو سجده آدم ته وکړه ورځ د جمعې دا الله رب کریم آدم ته د خلافت تاج ورپسر کو د جمعې ورځ دا الله رب کریم دنیا ته آدم راولېږو د جمعې ورځ دا په دې ورځ باندې چې کله د نوح علیه السلام کشته په غر باندې ودرېدا نو هغه هم د جمعې ورځ وه ابراهیم ته د اور نه نجات ملاویږي د جمعې ورځ ده یوسف علیه السلام ته کوهی نه راوځي نجات ملاویږي د جمعې ورځ ده مکه فتح کیږي د جمعې ورځ ده بدر میدان ته جنگ ته صحابه کرام ځي د جمعې ورځ ده لوی فتوحات د جمعې په ورځ باندې شوي دي لوی اکابرین صحابه کرامو شهادتونه د جمعې په ورځ باندې شوي دي چې څنګه جمعې په ورځ خلک جمعات ته راځي جمعه د اجتماع نه ده په دې ورځ باندې خلک راغونډېږي یو میدان ته ځکه ورته جمعه وایي څنګه چې خلک جمعات ته راځي همدک رنګې به ټول خلک د جمعې په ورځ باندې قیامت به قایمیږي خلک به میدان محشر ته غونډېږي او داسې معمولي ورځ نه ده دنیا دا د آخرت یو عکس دی عکس کله چې ټول خلک جنت ته لاړ شي مختلف قسمه نعمتونه دیله ملاو شي په نعمتونو کې مالامال شي رب ذوالجلال به د جنتیانو نه تپوس کوي آیا تاسو ته نور څه پکار دي جنتیان به عرض کوي اے رب ذوالجلاله مونږ ته خو ټول نعمتونه ملاو شول حور شته بیبیان شته هر قسمه میواجات شته ژوند شته ځواني شته غم نشته پریشانی نشته محلات شته ټول نعمتونه مونږ ته حاصل شوي دي خدای مونږ نور څه وغواړو الله رب کریم به ارشاد فرمای اے بندگانو لاړ شیخ خپل علماء کرامو ته چې چا به تاسو ته جمعه پړاووله تپوس وکړئ چې مونږ د الله رب کریم نه څه وغواړو ټول خلک به خواره شي منتشر به شي لاړ به شي خپلو امامانو ته هر سړی به تپوس کوي مونږ د الله رب کریم نه څه وغواړو هر یو امام به خپل مقتدي لا جواب ورکوي لاړ شه د رب ذوالجلال نه خپل دیدار وغواړه ورته ووایه چې کریم الله بندې کې ما روژه نیولې وه ته ما نه وي لیدلې کریم الله زه ته راوته ولاړم ته ما نه وي لیدلې ما تلاوت کولو ته ما نه وي لیدلې زه سحر کې په تیاره کې راپاڅېدم ته ما نه وي لیدلې غرمه کې په ګرمۍ کې راتلم ته ما نه وي لیدلې ما زکات ورکولو ته ما نه وي لیدلې زه حج ته تلم ته ما نه وي لیدلې ما مونځ کولو ته ما نه وي لیدلې ما ټول احکامات د دین اسلام پوره کولو کریم الله بندې کې ته ما نه وي لیدلې ما پتا باندې ایمانو رب ذوالجلال نن مال خپل دیدار را نصیب کا نن مالا خپل دیدار را نصیب کا کتابونه لیکي چې یو میدان بوي آگے تا میدان مزید ویلے کی گی پا دغا میدان کے با ٹول جنتیان اللہ رب کریم راغن کی پمینس کے با دا رب ذوالجلال تخت وی غیر چاپے ربا قرصی لگی دلی وی پڑنبئی نشست کے با ٹول انبیاء کرام تشریف فرماوی ورپسے با دا انبیاء کرام و ملگری صحابہ کرام تشریف فرماوی ورپسے با علماء کرام صلحا شہدا اتقیا ازکیا سمر لولی خلق دی تر لرے لرے پرے با قرصی لگی دلی وی ہر سڑے بو پخپل اخپل نشست باندین ناس وی آخر کے بو رب ذوالجلال خلق تا خپل دیدار ورکی پتخت باندے بو جلوہ افروز وی آمدغ ساعت بهم د جمعی وی کہ جنت کے بعد جمعہ ورزی بنوی لگا سنگا چی دلتا کہ افتا اتوار پیر منگل بود جمعرات جمعہ ورزی بنوی
ولی الته کې به ټول ساعت داسې وي لکه څنګه چې سحر مونځ وشي او د انور راختونه مخکې او د مونځ نه بعد دا ښکلې یخه هوا لګي خوشګواره ماحول وي جنت کې به ټول عمر همدغسې ماحول وي خو یاد ساته چې په دې هفتې کې څومره ټایم دی دومره ټیم چې تیر شي چې کله الله رب کریم جنتیانو ته خپل دیدار ورکوي نو دغه لمحات دغه ساعات به د جمعې وي دغه ساعات به د جمعې وي کم سړی خطیب ته نږدې ناستې د جمعې بیان توجه سره اوري دومره نږدې نه به الله رب کریم دې بنده له خپل دیدار ور نصیب کوي